ټول پاکستان د سکولز اسوسییشن اعلان وکړ چې په 15 اگست باندې خپل سکولونه کولاوو. په دې دلیل باندې چې په ټول پاکستان کې مارکیټونه کولاو شو، بازارونه کولاو شو، په کم چې د ټوریزم زیګونه او پارکونه او سینماګانې وې، تیټرې وې، هر څه کولاو شو. د هغې نه پس هیڅ جواز نه لري چې سکولونه، کالجونه، یونیورسټیانې او مدارس دې بند وساتلی شي. په دې دلیل باندې سکول اسوسییشن اعلان وکړ چې 15 اگست به موږ خپل تعلیمي ادارې کولاوو. خو زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې حکومت کما ناروا سلوک د سکولونو د استادانو سره وکړو چې د هغې عزت نفس مجروحه کړو، هغې گرفتار کړل، سکولونو ته تاریې ولګولې او د هغوی سره د زور زبردستۍ او د جبر مظاهره وکړه. حالانکه دا جمهوري ملک دی او پکار دا ده چې په دې جمهوري ملک کې د عوامو رای ته اهمیت حاصل وي. حکومت له پکار وکړه د هغې سره سره د سکولز اسوسییشن د دلیل په جواب کې څه دلیل وي، نو پکار دا چې د دې اسوسییشن مشران یې راغوښتې وې، هغې کېنولی وې، خپل رپورټس یې ورته پیش کړی وې، ډیټا یې پیش کړی وې، خپل جواب یې هغې ته پیش کړی وې. د هغې نه وروسته دوی په دې قایله کړی وې دا تعلیم یافته خلک دی، دا مهذب خلک دی، دا سوشل خلک دی، دا خبره اورېدونکي خلک دی، دا په دلیل پوهېدونکي خلک دی، دا د علم دوست خلک دی، دا د علم رڼاګانې خورونکي خلک دی. نو دوی به لازما د هغې دلیل اورېدو. خو بدنصیبۍ خبره دا ده چې حکومت داسې قدم پورته نه کړو، بلکې د استادانو د تذلیل، د تعلیمي ادارو د بندش، د هغې د رجسټریشن د منسوخۍ، د هغې هغه حتمي طرف ته لاړل. نن د هغې خلاف دلته کې دا احتجاجي مظاهره کېږي. د ضلع ټول سیاسي ګوندونه د هغې په شا باندې ولاړ دي. دې نه مخکې مونږ هغې ته دا اندیه ورکړې وه چې مونږ به په هر اړخ، په هر قدم، په هر پهلو ستاسو د سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یو. نن مونږ په دې نشاط چوک کې د دوی سره په دې احتجاج کې شریک یو او د دې نه اخوا حکومت ته دا اپیل کوو، درخواست کوو چې هغه دې د افهام او تفهیم مظاهره وکړي، هغه دې د عقل مظاهره وکړي، هغه دې د شعور مظاهره وکړي او چې کوم بنیادي مسایل دي په هغې باندې دې د اسوسییشن د ذمه دارانو سره کښېني او د تعلیم دا سلسله جاري وساتي او د تعلیم د بقا خبره ده، د ماشومانو د مستقبل خبره ده، د تعلیم د تسلسل خبره ده. په دې کې د حکومت خپل انپوټ واچوي.